روژه د عبادت د سیزن مخت رالی د عبادت سیزن رالی ته راولاړ شې چکې دې شروع کړې تا پر روډو پتې شروع کړلې تا په چکو کې بازارونه بانډارونه ګرم کړل تا علی الاعلان په چوک باندې د سوزکي ته ګویا واچول په پلانکي دغه کې یو غټ ټورنمنټ دې راسي چې ورځي هم الله دې تباه کړي چې کوي الله دې تباه کړي نه شرم لرې دومره جرأتمن یې د الله رسول صلی الله علیه وسلم به ژړل خدایه ما باندې روژه راولې ټوله شپه دې په عبادت باندې تېر شو یوه سجده د شپې ولګو د ګروند نه راوګرځېده د چکې نه راوګرځېده د کرمبوټ نه راوګرځېده یوه سجده ولګو په روژه کې یوه سجده د 1500 سجدو ثواب لري یوه سجده یوه درخت الله درکوي 1500 کاله به د دې درختې لاندې اس غلي سایه به نه خلاصېږي څومره یې غولېدلی په چکو باندې په پتو باندې ما خو تېره جمعه وویل دا جمعه الحمدلله ګډونوال ډېر دي زما د مدرسې پر حدود باندې زما د مدرسې په حدود باندې قسم دې مې په خدای کوم یو ځای چکه ولیدل زما دې په ذات ته خدای قسم یې که پر یوه خوا ورسره پرېږدم بیا یې لاس په حکومتو پر رایاتو پر ځوانانو پر ټول آزاد او که نر دې بیا دې وکړي که نه شرم خو ولاړې حیا ولاړه وطن مې په ونې کې دا اوس په رغنداو کې سال څومره منې ولاړ ته دومره خبیث یې دا شان دې یېر شو ټک ټک سکه یو دوه رکعته خو وکړه یوه سپاره تلاوت وکړه خدای ته پیش کړه چې الله د زموږ د ملک حالات رسم کړه ته بیا هم وچکو ته ناست ته بیا هم ډولو ته ناست ته بیا هم ګروندو ته روان ته بیا هم پتې کوې د خدای په قهر په غضب اخته یې ټول رجات حدیث کې راځي نبي علیه السلام ممبر ته خېږي یوازې نایب کېښول آمین بل جناب سکسې شول آمین بل جناب سکسې شول آمین صحابه حیران ټول حیران یا رسول الله مخکې خو چې منبر ته ختې آمین دې نه ویل نن دې آمین پر څه باندې ویلې د الله رسول صلی الله علیه وسلم جواب وکړي جبریل راغلی و د الله د لورې شرع راوړه ځوانانو د شرع مستحق واورئ د الله رسول صلی الله علیه وسلم د الله رسول امین ورباندې وایي الله شرع کوي جبریل شرع کوي د الله رسول او صحابه امین ورباندې وایي څوک کم بدبخته یو بدبخته هغه دی چې سپین زری پلار په کور کې لري سپین سری مور لري هغه د ده نه ازار وي دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم جبرائیل څه وایي هلاکت چې وي دا کس لره د خدای د رحمت نه دې لرې وي دا کس د الله رسول آمین بیا وایي هغه کس چې د خدای د رحمت نه لرې وي هلاکت چې وي هغه کس لره کوم کس کم بدبخت لره چې د روژې میاشت پر ده راغله